أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سعيه عند ربك مكروها. نانی درس کی با انشاءاللہ العزیز سورت بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 رکو نمبر 4 آیات نمبر 36 37 38 درے آیاتونه چې نو هغه ویلې کېږي. دینه مخکې چې نو الله رب العزت فرمایل چې تاسو چې نو هغه عهد شک نه مکوئ، وعده لوز وکئ نو دا مه ماتوئ، ناف او تول چې کله کوئ نو دا پوره کوئ، په ناف او تول کې کمی مه کوئ. اوس به دې ځای کې نو الله رب العزت 12 او 14 دو حکمونه چې نو هغه نور ذکر کوي. نو اولنی حکم 12 الله رب العزت ذکر کوي ولا تقف ما ليس لك به علم، او مور پسې کېږي چې نو په هغه څه پسې چې په کمې باندې تاسو ته علم نه وي. نو معلومه دا شوله چې کمی خبرې تا ته علم او تحقیق نه وي نو د هغې خبرې چې نو هغه اتباع نه دي کول پکار، او دی به چې نو هغه ورپسې کېنه. نن ټوله دنیا چې نو هغه دې خبرې تباه او برباده کړله چې د ده مخې له څه راشي او د هغې باندې لیکلي مخکې چې نو هغه شیر کوي او لایک کوي او دا وکوي او دا وکوي، او بعضې کله ته چې نو هغه موږ ته د سره د دغې خبرې د هغې حقیقت معلوم هم نه وي چې دا کار حقیقت کې هم داسې شته او که نه، او مختلف طریقو سره چې دی نو هغه خلک ګمراهي پهلاوهي او موږ په هغې روان یو. لکه زه ووایم نو به څه د معذرت نن سبا چې څومره هم سوشل میډیا ده دې چې نو هغه دین هم تباه کړو، د خلکو عزت هم تباه کړلو، د خلکو چې نو هغه ابروی هم تباه کړه، هر یو شی پسې چې نو هغه لګېدلي، او مونږ خلک دومره چې نو هغه کمزوري شوي یو چې په دې شي کې راته څه وښودلی شوله هم په حق عمل کوو. نور د دغې بیا چې نو هغه وروسته ګرځېدل یا تپوس کول دا نه دي. حالانکه مفتي محمود رحمه الله د هغه چې نو هغه څو کاله مخکې 40-50 کاله مخکې ویلو هغه میډیا چې څومره هم ده دا د یهودو ایجاد دی، دی به همیشه د یهودو دپاره کار کوي. اوس وګوره حقه شی دی، په حق روان دي. نقصان یې څومره دی تاسو وګورئ. بعضې خلکو اکثر خلکو یو وظیفه ورکړي، څوک وایي ما پلانکې په خوب کول، څوک وایي ما پلانکې بزرګ په خوب کول. ټول نه وړمبنۍ خبره خو دا ده چې خوب د سره شرعي حجت دی نه. یو سړی به یو شانتې خوب ویني، بل به بل شانتې، چې دی به ځان له دا حجت ګرځوي. خوب شرعي حجت دلیل نه دی، بشارت دی. لهم البشرا کې چې نو هغه تیر شوي ول هلته موږ ویلو دا د انسان دپاره یو بشارت دی خو حجت نه دی، شرعي دلیل نه دی. دا کلمه به دومره پیرې ووایي که نه داسې آفات به راشي غرق به شي. دوره کسانو ته چې نو هغه 10 کسانو ته به یې مخکې چې نو هغه به یې شیر کوئ، دا به لیږئ که دا ونه کړل داسې به شي. موږ به هم فرض خلک یو نو د هغې سره موږ حق کارونه کوو. زه دې شي خو زه تپوس وکړم داسې شتې او کاسې دا شیزونه خو د سره چې نو هغه د دې اثر شتې نه نو تو څنګه دا کوي. او بیا دغه شان د چا متعلق نو چې د هغه متعلق راته هم څه خبره یا دا میلاو شي نو په دغې موږ مخکې تحقیق نه کوو چې زه دا خبره وګورم واقعي دا په حقیقت کې داسې ده. حدیث مبارکه کې راځي الله پیغمبر فرمایي کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع. د سړي دپاره دا ګناه کافي دی چې دی کومه خبره اوري او دا مخکې نشر کوي، تحقیق نه کوي، د دغې خبرې چې نو هغه معلومات نه کوي، خو بس خبرې واورېده او لا ټوله یې اورېدلي نه ده او روان شول او بس بل ته ووایي. اوس وګورئ موږ چې څومره هم موبایل استعمالی څوک نو هغه په ټیک ټاک دی او که فیسبوک دی یا دا بل څه شیز دی نو په دې باندې دقه چل جوړ نه دی. کم سړی د هغې خبرې تحقیق کړی دی چې په دې کې حقانیت څومره دی او دې کې دروغ څومره دی. او د الله تعلیم هم موږ ته دی. الله هم موږ ته وایي ولا تقف ما لیس لک به علم، مزه په مور پسې کېږه په هغه شي پسې چې په کومې باندې تا ته علم او پوهه چې دی نو هغه نه وي.
الله دې موږ ته نصیب کړي. نو 12م حکم الله دا ذکر کو چې څو پورې د دې خبرې تحقیق د یو شیز معلومات درته نه شوي نو تر هغه وخته پورې به دغه خبره دغه شیز چې نو هغه مخکې بل چاته چې نو هغه به نه نشر کړي دا به مخکې نه کړي. بیا الله وی ان السمع والبصر والفؤاد یقینا غوږونه سترګې او زړه کل اولئک کان عنه مسؤولا د دې ټولو نه بچنیانو هغه تپوس کېږي. اوس په دغې پسې ډایرکټ دی ولې ووي نو د دې وجې نه چې مونږ دقه کوو د نشر و اشاعت کې مخې ته لیږل په دې کې د 3 شیزونه ډېر کار کوي. غوږ سترګې او زړه نو دی بیا نو الله رب العزت وی دا به ګوره ډېر په احتیاط سره چې نه هغه استعمالي دې خو د الله د هر نعمت په باره کې به تپوس کېږي. موږ اکثر چې نو هغه مازه کې وایو کنه چې نو په یوم اذن لتسالون عن النعیم تاسو نه به ضرور چې نو هغه تپوس کېږي د نعمتونو. نو چې څوره نعمتونه دي ټولو نعمتونو به تپوس کېږي. خو بیا په دغه نعمتونو کې خواص خمسه دي او بیا د دغه چې نو هغه خواص خمسه په هغې کې بیا د 2 چې نو هغه ذکر کړل غوږ او سترګې او بیا سره زړه چې نو هغه ذکر کو. نو دا کله د انسان برابر شول نو گویا چې د انسان باقي ټول وجود چې نو هغه برابر شو. کله په غوږ باندې صحیح اوریدل رالل د صحیح خبره پرې اوري الله رب العزت چې نو هغه خلاف د الله د پیغمبر چې نو هغه د شریعت خلاف خبره د هغه خبرې نه ځان نه انګاره کوي دا نه اوري. نو چې کله د دغه شانتي وکړو نو د غوږ حق ادا کړلو. ان السمع په غوږ باندې بچیانو هغه قرآن باوري حدیث باوري د مسلمان سره د خیرخواهي خبرې باوري هر هغه خبره چې هغه ستاسو د دنیا او د آخرت د فلاح ذریعہ جوړیږي. په غوږ به سندرې نه اوري په غوږ باندې بچیانو هغه پردې غیبتونه نه اوري په غوږ باندې بچیانو هغه پردې تهمتونه نه اوري په غوږ باندې بچیانو هغه کفریات او لغویات چې دي نو هغه به نه اوري. دا د خدای لوی نعمت دی. نو چې لوی نعمت دی د دغه نعمت استعمال به داسې کوي چې سبا په الله د نور هم اجر او ثواب درکړي. ځکه الله رب العزت فرمان دی سورۃ یاسین کې الله رب العزت الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. موږ بچیانو هغه په دې اعضا باندې مهرونه ولګو او جبه باندې چې کله مهر ولګولی شي نو بیا به د الله سخپي او دا به په دې انسان باندې چې نو هغه گواهي کوي. بیبای کې غوږ ولې وي نو د دې تفصیل مخکې چې نو هغه ما کړو سورۃ جنو هغه رات کې الت غالبا ما چې نو هغه ویلو ځکه د انسان د پوهې د ټولو نه لوی ذرایع چې نو هغه دوه دي غوږونه او سترګې الته ما وضاحت کړو او بیا ما ویلو غوږی بیا په سترګو ولې مقدم کو نو بعضې کرته د خلکو سترګې نه خو غوږونه یي او غوږ چې نو هغه د انسان د عقل او د فهم د ټولو نه وړاندې ذریعہ ده. که خیال کړی کله چې ماشوم وشي نو موږ ورته ټول نه مخکې څه وایو غوږ کې بانګ وایو که نه نو دا بانګ وایو سترګې خو هغه اکثر غړولي هم نه څه ورته په نظر هم نه راځي خو بانګ چې نو هغه ورته غوږ کې ویلی کېږي چې د زړه ته د دماغو ته وړاندې د الله وحدانیت او لوی چې نو هغه لاړ شي. والبصره او سترګې انسان د لپاره لوی نعمت نه د مخکې وضاحت شو ځکه چې کله د انسان غوږونه او سترګې دا برابر وي د باقي وجود نه کما حقه چې نو هغه فایده اخیستی شي. او چې کله د انسان په وجود کې غوږونه او سترګې برابر نه نو د باقي وجود نه کما حقه فایده چې نو هغه نشي اخیستلی. نو ځکه الله د 2 نعمتونو په طور خاص ذکر کړل والفؤاد نو سترګې باندې به هم دې باندې بغیر محرم ته نه ګوري ناروا شیزونه ته چې نو هغه به نه ګوري ټي وي باندې به چې نو هغه شیزونه نه ګوري موبایل باندې به پردي خلک چې نو هغه ښځنانه او نارینه چې نو هغه به نس کوي ولې دا چې نو هغه د سترګو د صحیح استعمال د نعمت شکریا ده په دې باندې به قرآن ته ګوري په دې باندې به علما او صلحاو ته ګوري په دې باندې بچنیانو هغه جماعتونو او مراکزو ته ګوري په دې باندې بچنیانو هغه بیت الله شریف ته ګوري په دې باندې بچنیانو هغه د قرآن پاک تلاوت چې نو هغه به کېدې ته به ګوري په دې باندې به مور پلار ته د رحمت په نظر ګوري چې د یو حج او د عمرې ثواب دی. دا بچنیانو هغه غلطو ځکه بچنیانو هغه نه استعمالي. والفؤاد او زړه چې نو هغه بیا د انسان د وجود بادشاه دی. حدیث مبارکه کې راځي چې نو هغه د انسان په وجود کې ان فی الجسد لمضغه د انسان په وجود کې یو ټوکړه ده اذا صلحت صلحت جسد كلهم واذا فسدت فسدت جسد كلهم کله چې دا برابر شي د انسان ټول وجود چې نو هغه برابر وي
د ده نه هغه لاس خپونه چې بیا کم اعمال صادر کیږي دا ټول اعمال بیا چې هغه برابر وي. او کله چې زړه عقیده فاسده شوله د دې انسان د وجود نه چې بیا کم اعمال وځي دا ټول چې هغه بیا خطای. الا وهي القلب، الا وهي القلب، الا وهي القلب. درې پیرې د الله پیغمبر فرمایل خبردار هغه زړه دی، خبردار هغه زړه دی، خبردار هغه زړه دی. نو ځکه الله وایي د دې به تپوس کېږي کان عنه مسؤوله. نو داسې به ټول کېږي خو ما یې دا لوی نعمتونه دي نو ځکه په طور خاص د دې ذکر شي. دیارلسم حکم الله رب العزت اوس په آیت نمبر 37 کې ذکر کوي ولا تمشي فی الارض مرحا. الله وی په ځمکه باندې چې هغه په اکړ مګرځه انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. الله وی تکبر مکوا، تکبر باندې مګرځه. بیا د هغې دوه خبرې الله ذکر کوي ته په دې خپل چال باندې د ځمکه شلولی نشي او غرونو ته چې هغه رسېدلی نشي. نو متکبر انسان چې کله په ځمکه ګرځي اللهم احفظنا نو دی خپل د اکړ په دوو قسمه چې هغه اظهار کوي. یا چې هغه د ځمکې له په زوره زوره خپې راچوي نو الله وایي چې هغه لن تخرق الارض ته ډېر زور ولګي خپې به دې خوږ شي خو ته د الله د ځمکه چې هغه شلولی نشي. او بعضې کله ته اکثر متکبر د سینه داسې راوباسل یا داسې کړی روان چې هغه نو الله وی لن تبلغ الجبال طولا. تو غرون ته نشي تللی که د دانجانو هغه سینه راوباسل او نیغ سټ وړل او دنګېدل د کمال مې نو تو غرونو ته وګوره لوی لوی غرونه د هغه به د کمال نه ډک ول که نه دا د کمال چې هغه ذریعه نه ده. نو الله وی په 14 حکم ذکر کوم تاسو چې هغه تکبر مه کوئ. حدیث مبارکه کې راځي د الله پیغمبر فرمایي من تواضع لله رفعه الله. چا چې د الله د پاره چې هغه عجزي اختیار کړه الله به د انسان له لوی مقام ورکړي، الله به لوی درجاتو چې هغې ته ورسوي. ومن تکبر وضعه الله. او چا چې لوی او تکبر وکړو الله رب العزت چې هغه به ذلیله کې نیس او نابود به کړي. بل کتاب مسلم روایت کې راځي د هغې مفهوم دا دی چې دا کم کسان په دنیا کې تو ان متکبرین د تکبر کوي الله پیغمبر فرمای په ورځ د قیامت به د دوی حشر چې هغه میدان حشر کې ذکر کېږي د کچ کچ سرو میګو په شانتي وي. دا به اوس ولې داسې چې هر سړی راځي او په دوی باندې په هغې محشر په میدان کې خپېږ دي د محشر د سختې سره به د دوی دویمه سخته چې هغه دی. الله به ورته وایي چې دا ستا هغه متکبري ده اوس وګوره تو څه شی تا چې دومره تکبر هغه کو دا اوس د هغې سزا چې هغه خوره. بل حدیث مبارکه کې راځي د الله پیغمبر فرمایي د هغې مفهوم دا دی ترمذي چې هغې روایت دی الله پیغمبر فرمایي وایي چې الله ورته وایي چې ګورې تکبر دا زما صادر دی، عظمت و لوی دا زما ایزار دی. نو چې چا زما نه دا اخیستل زه به چې هغه جهنم ته داخل کم. الله دې زموږ حفاظت وکړي. نو ځکه وایي تاسو دغه شان چې عامه کوئ. مخکې موږ ویلو د 2 رکو کې چې هغه په دقیق باندې و بیا د آخرت د کامیابۍ دپاره چې هغه کوم احکامات دي نو هغه ذکر کړل. نو د دې ځای پورې هغه احکامات پوره شول 14 حکمونه الله ذکر کړل. اوس الله وایي کل ذلک کان سعیه عند ربک مکروها. الله وایي دا ټول چې هغه خراب کارونه د مور پلار نافرمانی، ناحق چې اولاد قتلول، زنا چې هغه کول، دغه شانتي چې هغه ظلم کول، د یتیم مال خوړل، احد چې شکنی کول، او کیل کې چې ناف کې کمی کول، وزن کې چې هغه کې کمی کول، او هغه خبره چې تا ته هغه معلوم نه په هغه پسې هغه ورپسې کېدل، تکبر چې هغه کول، د څومره خبرې چې ذکر شولې الله وی کل ذالک کان سعیه عند ربک مکروها. دا ټول کارونه ستا د رب په نسبانې دا ناپسندیده بد او غلط چې هغه حرکتونه دي. نو موږ خو ټول د الله نه چې هر څه غواړو که نه د الله بندګي چې هغه اختیارو. نو د الله بندګي اله ده چې کم کارونه زمونږ رب نه غواړي او هغې کارونه چې هغه موږ خپل ځان وساتو. انشاءالله داسې به کوم. الله دې عمل کول توفیق راکړي. ولا تقف او مور پسې کېږه ما د هغه څه لیس لکه چې نشته تا ته به د هغې باندې علم علم. ان السمع بېشکه غوږ والبصر او سترګې والفؤاد او زړه کل اولئک دا هر یو د دوی به کان عنه مسؤوله لدنه به سوال کولی کېږي. ولا تمشي فی الارض او مزه په ځمکه کې مرحا چې هغه په غرور او
تکبر سره. بعضې خلک اکثر مرح او مریح او داسې دا نومونه ږدي، دا نومونه ګورې ښه نه دي، د معنی په اعتبار سره دا چې نو هغه ډېر خراب نومونه دي، نو خپل جنکوله داسې نوم مه ږدئ. انک بېشکه تو لن تخرق الارض چې نو نشي شلولی ځمکې لره، ولن تبلغ الجبال او نشي رسېدلی تو غرونو ته طوله په دنګېدلو چتېدلو سره. کل ذلک دا ټول کان سعیه خراب کارونه دی عند ربک ستا د رب په نزد مکروه او ناخوښه دي.